کې دا خبره وساته چې دا د پتا سو باندې واضح ویا چې علماء دیوبند ځان یو حزب نه دی ګوري یو داسې جماعت دی لکه څنګه چې اهل بدعت بریلیان دي څنګه چې اهل بدعت نور خلک دي دا د 1400 کالو چې کوم معتدل او متوازن تعبیر را روان دی د اسلام دغه دویم نوم علماء دیوبند مولوی اشرف علی تهانوی ادیوبندی په بهشت زیور کې یو لسم نمبر حصہ کې 85 نمبر صفحه باندې لیکلی د اخترونو د مون پس دعا غختل د نبی له صلوات و سلام نه د صحابه کرامو نه تابعین تبع تابعین نه دا منقول نه ده مگر چون کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہے لہذا دا ہر من نفس دعا غختل دا مسنون دی اگرچہ دا اخترونو دا من نفس دعا کول دا منقول ندی خو مسنون دی امدک کشان تپوس پا فتاوہ دارالعلوم دیوبند 5 نمبر جلد کی د دینه تپوس شوی چې د اختر د مون نه پس بعض خلک دعا کولو ته مکروه وي او بعض خلک ورته بدعت وي او بعض خلک ورته مستحب وي جواب ورکړی دی چې د منځونو نه پس دعا کول مسنون او مستحب دی او په احادیث مبارکو کې دا اختر د منځونو نه پس دعا کول دا منقول نه دی دم په خپل لیکلی چې د اخترونو د مون نه پس دعا کوه منقول نه دي نقل نشتا خود دې باوجود زمونږ د امت اکابرینو او بیا د خپل اکابرینو نمونه ذکر کړی دي اغیب د اختر د مون نه پس دعا کوله اگر چې منقول نه ده خو د منځونو نه پس دعا مسنون ده نو د مطلق منځونو نه پس چې دعا مسنون شو نو د اختر د منځ دی نو د دې نه پسم دعا څه شوه دا مسنون طریقه شوا نو زویم اصول خو تاسو وضع که چې د منځونو نه پس دعا کول اگر که منقول نی خو مسنون طریقه ده اوس راته دا توخایا چې د جنازې دا منځ په منځونو کې داخل دی او که خارج دی چاته نه خارج کړي د اختر د مون نه پس دعا کول منقول نه دی خو مسنون ځکه دی چې ستا کابرینو کړي د جنازې د مون نه پس دعا منقول نه ده مسنون ولې نه ده عجیبه غونته اصول ستاسو دي یو ځای کې منقول نه ده الته مسنون ده بل ځای کې ته منقول نه ده دلته ولې بدعت ده د جنازې د مون نه پس چې کله انسان دعا غواړي تو خو هغه هم دعا ته نه پرېږدي خپل هم دعا نه کې چې څوک کوي هغه سره تشدد هم کې هغه سره بحثونه او جګړه هم کې په خپل هم دنیاوي خبره کې دعا نه غواړي بل کس چې د رب په دربار کې لاس پورته کړي دعا غواړي هغه هم دعا ته نه پرېږدي عجیبه اصول دي ستاسو چې د هر منځ نه پس دعا کول مسنون دي د اختر منځ مو پکې داخل کو د جنازې منځ مو ته نه خارج کو انسان دلته حق تک حیران شي چې دلته کې ستاسو دا تضاد نه دی نو نور تضاد څنګه وي یو ځای کې اصول وضع کړي الته پټ کوي عمدک اصول رااله په بل ځای کې نه پټ کوي دا خو یو قسم تاسو په دین متین باندې هغه استهزاء او خندا کوي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د دک شان دغلا پن والا نه په خپل زمان